حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان احدکم مرآت آخیہ فإن رأى به اذن فلیمته عنه. نبی علیہ السلام فرمائی ہر یو استاسی چخ د خپل ورور د پارا هنداره ده اینه ده نو هر سړی چې خپل ورور کې ضرر وویني ورڅخه لرې دی کی. په بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمائی یو مومن د بل مومن د پارا داسې ده لکه یو بنا د کوټې چې یو دیوال په بل سره مضبوطه وي، همدارنګه یو مومن په بل مومن سره مضبوطه کیږي او آبادیږي. نبی علیہ السلام فرمایي هر څوک چې د مسلمان څخه یو سختی لري کی د دنیا نو الله به د څخه سختی د دنیا او آخرت لري کی، او که یو څوک آسانی راولي پر مسلمان باندې الله به پرده په دنیا او آخرت کې آسانی راولي، او که د مسلمان ستر پرده عیب خوندې کړي الله به د په دنیا و آخرت کی پردہ خوند کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واللہ فی عون العبد ما کان عبد فی عون آخیہ. ہمیشہ اللہ جل جلالہ د خپل بنده کومک کوي ترڅو چې دغه بنده د بل ورور په کومک کې اخته وي. نبی علیہ السلام فرمایي چې یو کس پر لارې روانو ډېر سخته ژی و نو یو څا یې پیدا کړه او د څا ته ورشوه سو اوبه یې وچښلې. کله چې د څا څخه راوختی نو سپی په نظر سو، سپی یې ولیدی هغه په دا نمناکه مځکه یعنې په خټه باندې خوله لګولې منګول یې لګولې. نو کله دې سړي دې سپي ته وکتل په زړه کې دا ویل دا هم داسې تږی دی لکه زه چې تږی ومه. نو واپس دوم ورڅا ته ورشوه سو او د خپل په موضع کې اوبه واچولې او په خوله کې دا موضع وینوله او راوختی او دا سپی اوبه کوي. الله جل جلاله د ټول ګناهونه ورمعاف کړل. ګورئ ای زما ورونو عزتمندو چې کله د الله پر بندګانو او د الله پر مخلوقو باندې رحم وکړي الله یې پر تا کوي. وایي ته د مځکې والا باندې رحم وکړه د اسمانو والا رحم پر تا کوي.